المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. درود شریف. حضرات علماء کرام، او دا حضرت بادشاہ گل صاحب نور اللہ مرقدہ دا خاندان زما عزتمندو مشرانو او کشرانو، دا ما د پاره د ډېر لوی احساس نه کمه نه ده دا خبره چې نن الحمدلله زه د دغه عظیمو بزرګانو په دغه عظیم شان مجلس کې او دې مبارک جماعت کې تاسو سره مخاطب یم. الله دې زما دا راتلل او ستاسو کې ناستل او زما وینا او ستاسو اورېدل قبول کړي. زه اوس په لاره راځمه ماښام نه مخکې، نو زما دماغ کې به یو نقشه غوندې جوړه کړه چې یاره په دې داسې تقریر وکړم. اوف دلته چې راغم نو دلته هغه ماحول د هغه نقشې نه بدل دی، نو د هغه نقشې مطابق تقریر خو بس لاړو راغی، خبره یې بدله نه کړه. خو بهرحال زه یو عجیبه خبره دوی ته کوم چې زمونږه ستاسو د خاندان سره تعلق او روابط او د محبت او د عقیدت تعلق دا اوسنی نه دی، دا ډېر پخوانی دی. تاسو که زما په دې پښتو پوهېږئ نو ما ته ها وکړئ، او کنده نه شي بیا داسې ځان نه مو کړو آخر کې تاسو دا ووایئ چې یاره دا خو موږ دا کومه ژبه ویله، عبراني ویلو که سوریاني ویله. او زما والد صاحب کله کله یو خبره کوله، وی چې کوم خلک زما په ژبه هم نه پوهېږي نو دوی بیا د ځمکې په سر د یو مولا په ژبه هم نه پوهېږي. مونږ باندې خدای دا لوی احسان کړی دی چې ژبې الله خیره کړي دي، الحمدلله. او
مرای خیر او همداسې د خدای همیشه د پاره مخې ولري امین ونه وایي تاسو هم په دې انتظار ناسي چې هغه یو مولانا بجلیګر نه خو خلاص شو دنه به کله خلاصېږي خو مولیان ضروري نه الحمدلله یاد لرئ اتیا کاله عمر خو به وي انشاءالله زما انشاءالله اتیا خو به وي او که د اتیاو نه لا زیات نه شو نو که په یو دیت شو که دو دیت شو که لس دیت شو که شل دیت شو په اتیا خو به وي انشاءالله او دا د ګپ خبره نه ده دا یو حقیقت مې نه ته وایي چې اتیا خو دی خو تاسو کې یو غم دا دی چې پښتون قوم کې چې کله مونږ مړه شو نو بیا تاسو زمونږ بزرګي ومنئ لکه نن ټول پښتون دنیا څه وایي هغه وی چې یا الله بجلیګر مولانا صاحب سره د خاور وبخي اوس دا وایي داسې قسم په خدای چې زما متعلق هم تاسو وایي خدا به مړې ما نو ځکه دا ټیم چې تاسو زموږ بزرګي مانی خو زموږ مرګ نه بس په ژوند نه مانی بهرحال په 1961 کې چې مولانا محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه کراچۍ نه تشریف راوړی هغوی به په کال کې یو ځل راتله دلته به لس پنځلس شپې کولې بیا به او دا لس پنځلس شپې به په دې ټول صوبه سرحد کې چې د حضرت مولانا سید محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کوم شاګردان هغوی سره به یو شپه کوله او علمي مجلسونه به یې کول دارالعلوم سرحد کې زما والد صاحب وایي چې ما ته وایي چې وروره یو ډېره لویه موقع الله په لاس درلوستې ده خو چې ضایع نه کړي وی ما ورته وایي چې جي څه موقع وی مولانا عبدالرحمن صاحب کیملپوري رحمت الله علیه بادشاه ګل صاحب راوستی دی خپلې مدرسې ته شیخ الحدیث په حیثیت د هغه په درس کې یو څه ورځې تېرې کړه د شیخ العلم صاحب براه راست شاګرد دی او د مولانا خلیل احمد صاحب سهارنپوري براه راست شاګرد دی وی ما د مولانا ایوب جان بنوري صاحب رحمت الله علیه نه لس ورځې چوټي واغسته او دلته رالم داخله مې واغست بادشاه ګل صاحب رحمت الله علیه چې ده وکتم ما ته وایي چې څنګه راغلم ما چې د خدا سره بیا ناظم ته وایي چې دې ته یو کمره ورکړه هغه کمره کې به د سره بل څوک نه وي نو سهار به درس کې کېناستم او د شپې به هغه کمره کې بیا ماسخوتن نه بعد هم ډېر ښه مجلسونه کول شعرونه به را باندې وي د رحمان بابا یو ځل یې را باندې تقریر هم کړی و په جامعه کې د ماسخوتن چې بادشاه ګل صاحب وایي مولانا عبدالرحمن کیملپوري ته چې دا ډېر ښه خطیب دی د پښتو ژبې وی ما ته وایي چې موږ ته خو پته نشته تقریر دې وکړي پته به ولګي وی دا ټول بزرګان ناست وو د جومات په محراب کې ما تقریر کړی او یوه نیمه ګنټه بیا هغه ټایم کې رضوانو په یوه نیمه دوه ګنټو باندې زما شروط نه خرابېده او حقیقت هم دا دی قسم په خدای ګنټه نیمه کې خو یې مونږ تقریر ته فټ شو تقریر خو ګنټې نیمې نه بعد بیا شروع شي دا خو هغه ګرمې لکه ګرمۍ یو شی که نه سټارټ کړی وي ها لکه دی که نه وي دا ګرم نه دی نو دا ګنټه نیمه هغه ګرمېدلي نو بیا هغه مجلسونه هغه درس د عبدالرحمن کیملپوري صاحب د بخاري شریف وی یو ځل یو روایت راغی بخاري کې دا د علماو ته پته ده د عمرو ابن میمون یو روایت دی په باب القسامت کې هغه وی چې یو بیزه نر بیز هغه زنا کړی و نو نورو بیدوګانو راونیو رجم یې کړو نو عمرو ابن میمون وی چې کم ټیم کې رجم کولو نو زم پکې شامل وم مام پکانو وشتو
امام مولانا عبدالرحمن صاحب رحمت الله علیه ته وایي چې دا خو غیر مکلف مخلوق دی دوی څنګه رجم کول او دویمه دا چې عمرو بن میمون څنګه په رجم کې شامل و وی ما ته وایي چې ته خو د شکل نه ډېر هوښیار ښکارې خو ډېر ساده یې دې روایت ته وګوره عمرو بن میمون څه وایي رأیت فی الجاهلیه ما په جاهلیت کې لیدلی و نو په جاهلیت زمانه کې خودم د 20 نه کم نه و عمرو بن میمون دیم د 20 نه کم نه و نو یې څنګه په رجم کې شامل شوی دا ټول داستانونه الحمدلله زموږ په دې ټکرو کې محفوظ دي نو دې سره زموږ دا تعلق الحمدلله ډېر قدیمي دی الله دې امدا سے قائم او دائم کړي دا د ربیع الاول میاشت ده ربیع ویل کېږي په پښتو کې د بهار موسم ته دنیا کې موږ او تاسو ګورو د بهار موسم راشي ټوله دنیا تر او تازه کم طرف ته ګوري هر شی شین شي تر دې پورې چې چرته په دیوال باندې یو ټیم کې چرته وبره به کې پاغه دیوال باندې بوټي شي دا څه دیوال باندې الکه دا ولی ودا د بهار موسم دی خو چې ورپسې خزان راشي هر څه یو نو د دنیا بهار خدا دی چې راشي نو ورپسې خزانی او چې خزان راشي نو ورپسې بهار راځي لیکن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پراتلو چې کوم بهار راغلی دی هغه بهار پسې به تر قیامته خزان نه راځي چېرته په پښتو پوهېږئ که نه عبرانی کې تقریر شروع کړم چې بیا اډو پوهېږئ نه عربی کې خو بیا هم په ټکي نه پوه شي نو په عبرانی به څنګه پوهېږي د پیغمبر په راتلو چې کوم بهار راغلی دی هغه بهار پسې خزان نشته وی هر بهار لره خزان په جهان شته دی هر بهار لره خزان په جهان شته دی بهار خزان نه لري بهار د درویشانو د دنیا هر بهار پسې خزان راځي لیکن د درویشانو چې کوم بهار دی هغې پسې خزانونه نشته دا بزرگان تاسو وګورئ په دنیا کې الله عزت ورکړی د مرګ نه بعد نن د هغوی د قبر د خاورم خلک عزت کوي کوي که نه نه ته خو ګوره دا یاد لره مونږ هدیرو کې تقریر نه دی کړی شپېتو کالو مونږ ژوندي قوم ته خطابت کړی نو که تاسو هدیره یې نو زه اوس نه تقریر ختموم ما به نه کړوئ ما به کړوئ نه که تاسو هدیره یې نو بیا دا د تقریر کوم نه به ختموم او که نه ژوندي نو بیا کوم هدیره یې ښه نو بیا بهانه کوئ و د هغه پېښور نه راغلم دا د تقریر کوم ځان ستړی کوم مړی خرابوم او تاسو خو کم از کم دا خوله داسې لږه کولو کړي چې ما ته خو پته ولګي چې دا هدیره نه ده د ژوندو کې ناست او بیا هم درته انشاءالله پنځه شپږ منټه پس که بیا ستا دا حال بیا به درته دا وایم چې تقریر ختم کړم که هدیره یې هدیرو کې موږ تقریرونه نه دي کړي او نه یې کوو دا صفا خبره عزیزانو د پیغمبر دنیا ته راتلل صلی الله علیه وسلم دا ډېر لوی بهار هر طرف ته د کفر تیارې الله ختم کړي د ظلم تیارې ختم کړي دشمنۍ ختم کړي جنگ جګړې ختم کړي کوم چې د یو بل د وینو دشمنانو
په خدای قسم هغه د رونو نه زیات خواږه شو. دې زمانه کې به د دوه رونو سره محبت چې کم محبت د دوه صحابه خپل کړ او بیا د دې زمانه رونه اخو لوی مل غضبي لوی عذاب خوند وي. دا د پیغمبر د صحبت برکت، دا غوی د مهنت برکت، دا غوی د جون برکت، دا غوی د نشست او د برخاست برکت. نو زمون پیغمبر الله دنیا ته راولېږلو رحمت، خو رحمت صرف انسانانو د پاره نه، د ټول عالم د پاره رحمت، ټول عالم د پاره، حیواناتو د پاره رحمت، جماداتو د پاره رحمت، نباتاتو د پاره رحمت، زناورو د پاره رحمت، انسانانو ته رحمت، جناتو ته رحمت، خزو ته رحمت، سړو ته رحمت، ماشومانو ته رحمت. په منبر محراب کې ولاړ دی د جمع ټیم دی امامت کې لګیا دی یو کور کې ماشوم جاری او داغه مور چې دی په جمعات کې پیغمبر پسې په موږ ولاړه هغه زمانہ کې بزنانه جمعات تلاتنی کو روز نیچے راتلې هغه زمانه بدلې وي. مور چې دا ماشوم جمعات کې دا ماشوم جاری پیغمبر فوراً منځ مختصر کړو د دې وجه نه چې دې ماشوم ته تکلیف کړي. چې مور دلته ده او ماشوم کور کې دی هغه وګي دی جاری مختصر مونږ دی وکړو او غدنانه لاله کور ته خپل ماشوم ته پای مې چرچ وغیرہ. نو داوی هر ادا رحمت ته هر ادا هر ادا معجزه ده. قتلیم معجزه ده څه شي مکنه بیا مدیره شو فادیره کې دو مړو आवाज وکړ بس ماشاءالله دو مړي आवाज نه کوي ټول आवाज کوي. دنیا ته راتللې رحمت معجزه دنیا نتللې معجزه قتلې معجزه ده په خدای قسم لاس خدولې معجزه ده کې ناستلې معجزه ده ودرېدلې معجزه ده بلا راتللې معجزه ده. هر شی معجزه. یو شاعر وایي چې معجزه څه ته وایي وی معجزې الله پیغمبرانو ته ورکړي دي د پیغمبر په لاس په معجزې ښکاره شوي خلکو ته به پته ولګېږي چې دا پیغمبر دی. هغه شاعر وایي چې وایي نورو پیغمبرانو ته خو الله معجزې ورکولي چې دا هغه معجزو د وجه نه خلک دا وپېژني چې دا پیغمبر دی او زمون پیغمبر خپله معجزه ده. وی دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارے نبی معجزہ بن کے آئے ہمارے نبی. ناتی جوندی شي تاسو د برکته تقریر کولو ولر ژوندی شي. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارے نبی
से आए हमारे नबी वी नूर पैगंबरान ता अल्लाह मौजूदे वर्कड़ी और ज़मून पैगंबर पखपल मौजूदा जोड़ द मेराज पुष्पा बांधी चिकल मुलाकात न जिब्रील अमीन शता न मीकाईल शता ही सोक निश्ता यो द अल्लाह ज़ात और यो द अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु उफ्तो हुआ कि मेज़बान अल्लाह ही मेज़बान अल्लाह ही और मेहमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दा मुलाकात बसंग गई यो खुदल तो 1-to-1 मुलाकात थी प्रेद हमारा तासु तो करो 1-to-1 तो 1-to-1 दा मुलाकात खबर शुरू हुई अल्लाह तवी उदन मिन्नी या हबीबी उदन मिन्नी या हबीबी ए महबूब रा निर्देश दा अल्लाह महबूब फरमाई च दलक निर्देश होमा द रोब द वजह द अल्लाह रोब द अल्लाह जाहो जलाल दागा अजमत दागा कुदरत उदन मिन्नी या हबीबी महबूब अलगरा निर्देश वही द डेर रूप द वजह न लिख निर्देश विबिया माता विच उदन मिन्नी या हबीबी महबूब अलग निर्देश द नूर निर्देश वे पदरेम तलबिया रहा था वही उदन मिन्नी या हबीबी ए महबूब खरा निर्देश त्रेसल दे द पारो च खरा निर्देश उस आगा खनीस देखत सुमरा ला पता नहीं लगी कि सुमरा निर्देश है खबर शुरू हुई मंस के पर्दीम निश्ता हाइलम निश्ता अल्लाह तवी चे महबूबा दाजमके नमी दलत दे लामकान तसला रास्ते कता दावे चे मादी तरावस्ते चे तासला ज खबरे हुकम और खबरो द मैंने रावस्ते खबर मां मूसा सर बकोही तूर की कोलेश तासला में द बैतुल्लाह बखा की कोलेश ما ته کوهی تور او بیت الله یو دی یا به کوهی تور ترا غوښتل یا بیت الله ترا غوښتل دوی وته وی چې الله خچ خبرو ته دینه را غوښته نو به صلی الله غوښته نو وی ما ته وی چې محبوبا را غوښته می دې د پاره چې یو خو دې فرشتو ته وخت به زما محبوب وګوري دې فرشتو د دې وخت لأعرفهم کرامتک ومنزلتک چې د ستا شان او شوکت دوی ته وخت دې فرشتو ته او دوی مدا چې دا دومره نږدې دي چې دا ترا وستي نو دا دې د پاره چې ته ما ته خفه وګورې او ته تا ته خفه وګورې سبحان الله یو شاعر وایي دا شاعر قصیده داسې ده چې الحمدلله په هر یو شعر یې درته یو ګنټه تقریر کولی شم د خدای مهرباني ده خو زه د په ټولو شعرونه درته وایم خو تقریر په ټولو شعرونو نه کوم په یو به کوم
शायर वही डेर का यूसुफ दे हुसनदार स्ता बराबर खुन दे यूसुफ अलैहिस्सलाम डेर का यूसुफ दे हुसनदार स्ता बराबर खुन दे शम्स दे बिला तशबी मिसाल लेकिन कमर खुन दे डेर का यूसुफ दे हुसनदार स्ता बराबर खुन दे शम्स दे बिला तशबी मिसाल लेकिन कमर खुन दे आफ्ताब हम न लरी जवाब स्ताद जमाल हबीबा आफ्ताब हम न लरी जवाब स्ताद जमाल हबीबा दहाग जलवदा स्ताद मखान वर जलवगर खुन दे पला मकान दरब राजदार खैरुल बशर नबी ला मकान पला मकान दरब राजदार खैरुल बशर नबी दुमरा निस्दी वरगले बल यो पैगंबर खुन दे मन मज नाचार मन मचे इंसान गुलाम मन मज नाचार मन मचे इंसान गुलाम लेकिन मखलूक की जियात लता सुख मोतबर खुन दे शायर वही आफ्ताब हम न लरी जवाब स्ताद जमाल हबीबा दहाग जलवा दस्ताद मखान वर जलवगर खुन दे वही दानवर स्पेगमय ददी दाराना दा चमक और दमक दा ददी नूर और स्पेगमय खपल न दे स्पोगमा खो पे क्या डो अच्छा मकान द स्पोगमा द राणा सर द पैगंबर द मुख मुबारक तशबीह संग वर्के अलबत्ता नूर ठीक दे च दागे राम ज्यादा था च सहर रऊदी नठुल दुनिया मुनव्वर की क्या बिल्कुल गैब की हर तरफ ता राणा राणा फरशी वी द नूर दा राणा चदा او دا ضیا چې دا تیارې بالکل غیب کی او هر شی رڼا رڼا کی وی دا رڼا د دې نور خپل نه ده دا کمال د دې نور نه ده نو د څه شي کمال دی وی په خدای قسم چې دا کمال ټول زموږ د محبوب د مخ دی نور بسی او دنیا رانا کول بسی الله د خپل محبوب د مخ مبارک نا لګا رانا راغست دو په دې نور کې خدای د دنیا منور کړه سبحان الله نو چې کوم مخ نه رانا راغست د داغه مخ بسهالي کویږي ته په پښتو ما خو ته وې چې ګورا مونږ په دې ارمان ادیرو تلاړو چې دا پښتانه مونږ بیدار نکړه مغه په خوا مدیره و مغه ته ادیره پاتې ده مړی دوه قسمه دی یو هغه مړی دی چې ازمنه کې لاندې پراتی او یو هغه مړی دی چې د قبرونو د پاسه پراتی خو مړی دواړه دي نو زموږ په قسمت هغه مړی رسیدلی دی چې د قبرونو د پاسه دي نو بس موږ مته دا د مړ شو وخت او سارا نو دی بیا مغه درا د خل دی او سی خورو کې دفن کی کمال ټول د الله د محبوب د مخ مبارک دی صلی الله او کم مخ بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ
دا مخ دی که نه ګول نو دې مخ کې شونډې هم دي ژبه هم ده غاښونه هم دي پوز هم ده مخ هم دی غوږونه هم دي سر هم دی ویښته هم دي دا ټول هم دي یو هغې کې دي خوله هم پکې ده یو زنانه وایي چې زمونږ خاوند حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه یو بیبي وایي چې مونږ د ده څلور ښځې څلور او مونږ کې هر یوې به دا کوشش کولو چې زه تیزه نه تیزه خوشبویي ومږمه چې د دې خاوند په نظر کې محبوبه شم دا پخوانه دا کیسې را روانې دي دا ته نوي نه دي نو وی هر یو به تیزه نه تیزه خوشبویي مګله چې خاوند ما ته ډېر متوجه شي لیکن زموږ څلورو واړو خوشبویانې هغه یو طرف ته او د عتبہ د بدن نه چې کومه خوشبویي تله بل طرف ته وی موږ خپلو کې کېناستو څلورو بنې دا بنې چې کله کله مظلومي چې چا خوند وګورې بنې پېژنې د دو یو خاوند دو ښځې دا بنې چې کله کله مظلومانې شي وایي چې ته د دوی هغه نه انداز وګورې د خبرونو ته وایي چې یا الله دا خو اور اوبه دي دا څنګه داسې شیر و شکر شوي هغه خاوند ته یو شي نو دا خپلو کې څلور باندې ناستې دي او په دې خبرې کې چې دا کومه خوشبویي دی چې مونږ هر څومره کوشش کوو زمونږ د خوشبویۍ په مخ کې د ده خوشبویي ډېره زیاته دی چې کور ته راننوځي زمونږ د جامو خوشبویي بالکل ختمه شي لکه الویي نه وی یو ځل یو بیبي وایي چې ما ته پوښتنه چې دا ته کومه ترمګي وی ما ته وایي چې ولې وی ما ورته وایي چې دا څلور واڼې په دې کوشش کې دي چې ښه خوشبویي ومږي چې ستا په نظر کې زیاته محبوبه شي خو ستا د خوشبویۍ مخکې زموږ خوشبویي بالکل ختمه شي وی عتبہ راته وایي چې دا یو راز دی چې هغه ما ته او زما الله ته معلوم دی وایي تا ته ویم وی یو ځل یې زما په دې شا او زما په دې خېټه وړې وړې دانې راووتې وی زه ډېر تکلیف کې وم راغم خپل محبوب ته او ما ورته وی چې یا رسول الله ما ته ډېر تکلیف دی دا دانې مې په دې خېټه او په دې املا راوتې وی ما ته وی چې را نږدې شه وی زه را نږدې شوم وی ما ته وی چې دا بدن بربند وی زه ورنږدې شوم ما ته وی چې بدن بربند کا نو وی ما صرف خپل ستر عورت پټ کو باقی مې دا خېټه او ملا او دا پتلونونه هر شی ښکاره کړه وی زما محبوب د خولې مبارکې نه توکانې راواغستې او دا لاسونو باندې ته ومږل او هغه لاسونه زما په دې ملا داسې راغلل بیا توکانې مبارکې راواغستې زما په دې خېټې ومږل په کم کم ځای چې دانې وې په هغې باندې ومږلې وی ما ته وایي چې عتبہ دا الله به شفا درکړي نا بیبي وی چې ما ته وایي چې کله نه هغه توکانې زما په بدن زما محبوب لګولې دي بس زما د بدن نه دغه خوشبویي دي او دې خوشبویۍ ته د دنیا یو خوشبویي نه رسي د پیغمبر په توکانو مبارکو کې چې کوم خوند دی په خوله کې چې کوم خوند دی والله که د ټولې دنیا خوشبویانې راجمع کړي چې د هغه خولې مبارکې خوشبویي ته نه رسي او دې هغې کې ورکوټي اختر نه غوښتلي
د تیر ورکوټي اختر په شپږم وروتلی وم عمرې ته مدینه منوره کې یو صاحب د بوتلم پیر عثمان طرف ته هلته جومات کې ورسره ناست وم ما ورته شعرونه مو ویل ډېر خوشحال شو وی میں آتا ہوں ما دا خیال و چې چه مې خوله وړي دي بیا سره وړي چې وی آتا ہوں داسې پوړی وي مخامخ نو دی په هغه پوړو داسې راکوزېدو او لاس کې د عطرو دومره یو شیشې نیولې ده دومره ریوړو داسې تپایو باندې پرته وه هغې بوتل نه سر لرې کړو تپایه باندې داسې کېښو بوتل سر یې ته لرې کړی ایئر کنډیشن چلېده نو پکې بند و 2-3 منټه چې تېرېدل په ټول جومات کې داسې خوشبويي ما ورته چې قاری صاحب یہ کیا ہے ما ته مفتی صاحب بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں پہلے خوشبو تو سونپ لو نا ہمیں بھی یہ ہدیہ کرو ماتی یہ بوتل آپ کے لیے اتنا ٹھیک ہے بوتل باندې سر بند کو اس ما دل جیب کې واچو ما توی دلته یو بزرگ دی شیخ عبدالکبیر بی بی حلیمی چې کما خاندانو قبیله بنی سعد هغه توسیږي د هغې سره ډېر لوی تبرکات دي پیغمبر چې یو سړي ته خپله خوله مبارکه ورکړې وه چې راغو چې د لور واده مې دی لږه خوشبويي راکړه پیغمبر خپله خوله مبارکه ورکړه چې دا یو څو د خپلې لور په جامو باندې دی ولګوه هغه خوله چې دلته نه هلته روانه وه د هغه کور طرف ته په ټوله لاره کې خوشبویانې وي نو بیا مدینه منوره کې به چې کله یو جینۍ ودېده نو هغه کور ته به سوال جواب ولګولو چې هغه خوله مبارکه لږه راکوي هغه خوله به یې راواغوته او جینۍ ته به د واده په جامو ومږله دا هغه خلکو د بدن نه به بویونه تلل هغه خلکو ته به خلکو بیت المطیبین وي چې دا هغه خلک دي چې د چا د بدن نه خوشبويي دي وی هغه خوله را روانه وه دیک شیخ عبدالکبیر پورې راورسېده پکې اتر وخت به وخت ګډېده وی هغه ما ته دومره بوتل راکړی دی نو هغې کې مې دا دی لږ غوندې تا ته هدیه درکړو دا دومره نو زه څه کوم زه دا کوم چې زه په هفته کې 10 ورځې کې یو ځله هسې دا بوتل نه سر لرې کړم او کوټه کې داسې په میز باندې کښېنم بس 10-15 منټه هغه خوشبویانې ښه والي بیا مې سر بند کړم او کښېنم نو د پیغمبر په خولې مبارکه کې چې کم بوی دی او کم خوند دی والله که د ټولې دنیا خوشبویانو کې هغه بوی شته چې کم د الله د محبوب په خولې مبارکه کې عطر بسی او د هغې به خوشبویي سي نو عزیزانو عرض مې دا دی چې زمونږ د محبوب هر یو شی موجوده ده هر شی موجوده ده یو صحابی راغی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر ورته وی را نږدې شه چې را نږدې شه داسې مخامخ یې کېنولو د الله محبوب د خپل دواړه لاسونه مبارک د هغه په مخ باندې داسې راښکته او بیا هغه ته وایي چې دی لاړو بهر چې ووتو چا به چې د هغه مخ ته وکتل نو دې کتونکي ته به د هغه په مخ کې خپل مخ ښکارېدو هغه کوم شی دی چې د غوښې نه آینه جوړوي د غوښې نه آینه جوړوي هغه خو غوښه ده مخ خو غوښه وي لیکن د پیغمبر لاس مبارک چې ورسره ولګېده په خدای قسم د حذیفه د مخ نه آینه جوړه کړه څوک چې ورته ګوري خپل مخ ورته په د هغه په مخ کې ښکاري یو زنانه حضرت عمیرہ رضی الله تعالی عنها هغه وایي چې زه زما څلور خویندې
مونږ پنځه مانې رالو غټ اختر تیر شوی و عربو کې دا رواج و چې خلکو به غوښې اچولې د اوښانو یا د هر شي غوښې به چې وي هغه به اچولې هغه غوښې به هغوی بیا څلور پنځه شپږ میاشتې خوړې او زمونږ دا قبایل چې دی اوس هم کې الحمدلله مونږ دې تېر اختر کې مو چې کړي دي مونږ خو پېښور کې اوسېږو خو طور طریقه م ټول الحمدلله مغه د تیراوانو ها طریقه نه پرېږدي یو خپله ژبه نه پرېږدي نو هغوی به غوښې وچول پیغمبر غوښې وچې کړي دي کور کې او میره وایي چې مونږ راننوتو نو د الله محبوب یو تیکه دومره غندې هغه دې خوله کې نیولې ده خوري مونږ ورته تریزې وایي او بیا ډېر خوند کوي چې څلور پنځه میاشتې بعد هغه و چې خوري ډېر عجیبه خوند کوي وی یو دومره تیکه یې راواغسته او هغه یې په دې خولې مبارکه کې داسې لږه نرمه کړه ما ته ګورې چکونه پې لګوي که نه نا تیکه په ورو ورو دننه بوځي چې پاټولې تیکې باندې غاښونه مبارک ولګي نو چې غاښونه لګي خو ورسره توکانې مبارک هم لګي وی بیا یې ما ته راکړه چې دا والا ته هم ترې لږه وخوره په دې څلور خویندو دې وخوره وی ما ترې لږه وخوړه او خویندو مې ورته نه وخوړه د هغې غوښې د خوړلو نه بعد تر مرګه پورې د عمیرې او د هغې څلورو واړو خویندو د خولو نه د مشکو د عنبر بوی تلو وی مشکو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مشکو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو عنبر ویل سکوں ما ته د خپل محبوب د مخ مبارک فله پکار ده حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې ماسختن مونځ نه بعد زما محبوب کور ته راغی وی ما باندې آواز وکړو چې یا حمیرا پیغمبر به کله کله د ډېر محبت نه عائشې ته حمیرا څه به وي حمیرا خبره پکې بله یو را یاده شو هم درته کوم د خوند خبره ده وی ما ته یې وویل چې عایشې لږې اوبه راوړه نو وی چې ما اوبه راوړې نو ما خپل محبوب ته ورکړي چې یې د اوبه وی زما محبوب ما ته وایي چې اول ته وڅښه نو عایشه وایي چې ما اوبه اول وڅښلې دلته چې ما دا ګیلاس خپل محبوب ته ورکولو چې تاسو وڅښلې نو خادمه د شونډو دی خدا وکړه خو چې کله زما محبوب ما نه ګیلاس واغوستو نو داسې یې تا وکړو او په همغسې شونډې کېښوي چې په کوم ځای زما شونډې پرتې وي تاسو مولیان حق نه وایي نور حق څنګه دا حق نه دي دا حق نه دي که نه دا حق دي که نه ګوره دا د یېرې نه وشیاو دا حق دي که نه عایشه فرمایي چې ما لوښی ورکړو خپل محبوب ته نو زما شونډې دلته پرتې وي خو چې زما محبوب ما نه واغوستو نو هغه ګیلاس داسې ته وکړو او مغه ځای باندې خپلې شونډې مبارکې کېښې اوبه وڅښلې چې په کوم ځای زما شونډې پرتې وي ما خو تا خو تاول یو ټکې وکړو چې زمونږ د محبوب په خدای قسم هره ادا موجوده ده دا د ژوند تېرولو څومره مبارک اصول دي د ښه ژوند لپاره د ښځې او د خاوند په منځ کې د بهترین محبت پیدا کولو دا څومره لویه ذریعه ده او د هغې مثال پیغمبر په خپل ژوند کې امت ته پیش کړی دی چې محبت په دې شي پیدا کېږي په خبرو نه پیدا کېږي نو بی بی عایشه فرمایي چې ماسختن کې به تشریف راوړو کور ته
او د ډیر محبت نه مې ما ته وویل چې یا حمیرا، نو ما بم وتا په ډیر محبت او په ډیر احترام جواب ورکوم چې فدا کا ابي و امي، زما مور او پلار دې دواړه پتا قربان شي. خاوند طرف نه د محبت اظهار وګوره او بیا د ښځې طرف نه په جواب کې اظهار وګوره. نو چونکې تیاره ده وی ما ته وایي چې چېرته یې؟ ما ورته چې همدلته یم، خو ښکارېدم خو نه. نو یې زما محبوب تبسم وی خندل. دا هغه غاښو خندا د وجې نه د هغوی غاښونه مبالغ ښکاره شو. اذا تبسم فی اللیل اضواء البیت، بی بی عائشہ فرمایي چې کوټه کې وخندل، غاښونه مبالغ ښکاره شو. دا هغه غاښونو نه داسې رڼا راوته چې زما هغه کور ټول داسې رڼا وه لکه رڼا ورځ کې. اذا تمسب فی اللیل اضواء البیت، لکه رڼا ورځ کې داسې رڼا. رڼا د څه شي وه؟ زمونږ د محبوب د غاښونو مبارک. نو دا مخکې مې د دې یو ټکي وکړو چې د الله د خپل محبوب په مخ قسم خوړلی دی، نو مخکې دا دومره شی نه دي. خوله هم پکې ده، غاښونه هم پکې دي، شونډې مبارکې هم پکې دي، هغه خولې مبارکې کې دوکان هم دي، کوهي کې یې لړک دي، کوهي کې د کوهي اوبه لاندې نه پاس رالي، اوبه تل کې دي لاندې. د الله د محبوب دوکان یې ورسېدې د اوبو تل ته، هغه اوبه د لاندې نه پاس راغلي. کم کم شی به د الله د محبوب سړی بیانوي. دا څه چې ما وویل الله دې دا قبول کړي او د دې ثواب دې الله پاک د دغه خاندان چې دا څومره بزرګان وفات شوي دي دې ټولو ته دې الله د دې ثواب ورکړي. آخر دعوانا الحمدلله.